أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة دویم سپارہ آیات نمبر 215 مخکې آیاتونو کې الله پاک جل شانه فرمایل چې ادخلوا فی السلم کافه تاسو پورا په دین کې داخل شئ او بیا وروسته الله پاک جل شانه خبرداري ورکو چې مخکنی خلق چې کم دی هغه ډیر زیات تکلیفونه برداشت کړي دي او ډیر زیات تکلیفونه هغه ته رسیدلي دي مالی تکلیفونه وته رسیدلي دي او جانی تکلیفونه وته رسیدلي دي اوس دې آیاتونو کې چې کوم دي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سوال کوي او بیا الله پاک جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې جواب ورکوي شان نزول د دې آیات د چې عمر بن جموح رضی الله عنه دا ګډ صحابي په خپل باندې او ډیر مالدارو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو سوال وکړو چې دا الله پیغمبره مونږ څه خرج کو د الله په لار کې او څومره خرج کو یو سوال دا وکړو چې څه خرج کو او څومره خرج کو او دویم سوال دا وکړو چې کم ځای کې خرج کو او ابن جرير رضی الله رحمه الله فرمایي هغه وجه دا سوال ټول صحابه وکړي دا سوال دا ټول صحابه وکړي دي د سوال او د جواب په باب کې حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ملګرو نه بهترین ملګری نه دي لیدلي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډیر محبت او د دین سره ډیر محبت خو د دې ارس باوجود یې چې کم دی ډیر کم سوالونه کړي دي په نسبت د نور امتو تقریبا 14 سوال صحابه کرامو کړي بنی اسرائیل سره پاغوا کې څومره سوالونه کړي چې څومره به سوالونه کول نو دور په الله پاک حکم سختاو څنګه غوا دا بوډای دا کوزوانه دا رنگ څنګه دی او کم ځای کې به ډیر سوالونه نو سوره به سوالات کول دور په الله حکم دا کو عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام صحابه د دین سره ډیر محبت او د الله د پیغمبر سره ډیر محبت خو د ادب د وجې نه او د نبی علیه السلام د روب د وجې نه ډیر سوالات نه دي کړي تقریبا 14 یا 14 سوالات صحابه کرامو کړي دا و چې کوم دي سوره بقره کې ذکر دي او دا نور شپږ یا و چې کوم دي په نور سوراتونو کې کوم دي ذکر دي دا 14 یا 14 سوالات صحابه کرامو کړي نو ډیر سوالات نه کول نو بعضی وخت خو انسان د ضرورت وي د سوال د فرض او واجب معلومول غواړي حلال او حرام معلومول غواړي نه خو بکای خو بعضی وخت د یو شی ضرورت نه خلک سوال کوي دا سوال نه دی کول پکار لکه اوس بعضی خلک سوال کوي د اصحاب کهف په سپې څنګه اوس دې سره سم مسله متعلق نه ده سورو سپینار څنګه چو خو سم مسله سره نشته قرآن او قرآن ته وګوره چې کوم ځای کې ضرورت دی هغه خبره راغسته ده کیسه شروع کړي نو چې کوم ځای کې د عبرت زئی بکی نو هغه کیسه کړي خو ټوله کیسه قرآن مجید صرف د یوسف علیه السلام ذکر کړي ده نور ټوله چې کوم دي کیسه په قرآن کې نشته ځکه قرآن د کیسو کتاب نه ده د هدایت کتاب دی نو بعضی وخت چې د ضرورت نه ضرورت تپوس خو بکای خو چې ضرورت نه نو از خبرو تپوس نه لګي ما تاسو ته مثال درکو د اصحاب کهف سپیدا څنګه اوس دې کې زموږ څه کار نشته کو تور او کو سپینو سم مسله خو دې سره نه راځي دغه رنګ نور ډیر سوالات دي چې جنت ته کم زنا ورزي د بعضی اسرائیلیات دي په قرآن او سنت کې نشته دي بس شیزونه هغه چې کوم دی په تورات او زبور انجیل کې راغلي دي نو هغه کو تحریف شوی دی يهوديان او عیسایانو به ځان نه لیکلي دي نو به سيزونه هغه اسرائیلیات دي نو به هر حال چې د کوم سیس انسان ته ضرورت وي هغه سوال وکي او چې د کوم سیس ضرورت نه دی سوال نه دی کول پکار نو عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ما د صحابه په شان د بهترین خلق نه دی لیدلي چې د دوره محبت باوجود د نبی علیه السلام نه ډیر کم سوالات کړي دي نو دې کې چې کوم دي صحابه ته ټول صحابه ته پوښ کوي یا عمر بن جموح رضی الله عنه دې ته پوښ کوي د نبی علیه السلام نه چې کم ځای کې سمال خرج کو
څومره خرج کو دا یو سوال دی او کم ځای کې خرج کو نو دا بیا دویم سوال دی. نو دا دواړه سوالات چې کوم دي صحابه کرام کوي یا عمر بن جموح رضی الله عنه کوي. نو الله پاک جل شانه ته یو سوال جواب چې کوم دی او صریح الفاظ سره ورکړی دی چې کم ځای کې خرج کړي او دا بل سوال جواب د دې په ضمن کې راغلی دی چې څومره تاسو غواړئ خرج کړئ هغه کې نه دی لګول چې څومره خرج کړئ او کم شي خرج کړئ بس څه تاسو خرج کوئ. نو فرمایي یسالونک دوی تپوس کوي د تانه اے پاک حبیبه ماذا ينفقون چې څه څیز دوی خرج کړي چې څه دوی خرج کړي او څومره خرج کړي. قل اوایه ورته اے پاک حبیبه ما انفقتم سج تاسو خرج کوئ من خیر د مال فللوالدین د والدینو د پاره والاقربین او د رشتہ دارانو د پاره والیتامى او د یتیمانو د پاره والمساکین او د مسکینانو د پاره وابن السبیل او د مسافرو. ان سج تاسو خرج کوئ نو د مصرف خو چې دې سيزونو لې ورکو مور او پلار دا ټول نه مقدم دي بیا رشتہ داران بیا چې کوم دي یتیمان مسکینان او بیا چې کوم دي مسافر. نو د دې دا مسله ثابته شوله چې یو سړی خیر او خیرات کوي او د خپل بچو ته په نقصان رسی پښتو کې مونږ وایو چې په کور وګي نو به هر خیرات نه کیږي نو دله خیرات نه دی کول پکار خپل بچو خورول پکار دي هغه د گزاره کیږي د بچو ضرورت په خپل طریقې سره پوره کیږي نو بیا دی بار ورکی او کنه د بچو ته نقصان رسی نو بیا دی نه ورکی دغه رنګ یو سړی باندې قرض دی نو د خیر خیرات نه کیږي د لومبه قرض ورکی ځکه دا قرض فرض او واجب دی او خیر خیرات دا چې کوم نه نفل دغه رنګ بعضی وخت کې سړی پلار وفات شي مور وفات شي رور وفات شي نو خلک پسې ماخامونه کوي او جمعې ورپسې کېږي خیراتونه ورپسې کوي نو په هغه باندې پردې قرض وي نو هغه قرض نه ورکوي او ماخامونه او جمعې ورپسې کوي دغه خیرات کول په خپل مړي پسې نو دا چې کوم نه نفل دي او د پلار نه چې کوم دی د پردې حق په هغه باندې پروت هغه ساقط کول د فرض او واجب دي نو هغه چې کوم دی نو به کول پکار دي. نو دلته چې کوم دی فرمایي چې یسالونک دوی تفوس کې د تانه ماذا ينفقون چې څه خرج چې دوی څه خرج کی قل اوه وت اے پاک حبیبه ما انفقتم سچ تاسو خرج کوئ من خیر د مالنا فللوالدین د والدینو لپاره. دینه دویمه خبره دا ثابته شوله چې دا ګوري فرض او واجب مال نه دی یعنی زکات ته مراد نه دی ګوري دینه خیر او خیرات مراد دي ځکه چې زکات دا په اصول او فروغ ول نه شو ورکولي اصول یعنی پلار نیکو ورنیکو پر نیکو په بار پسې ځه دا شان دي مور نیا او په بار پسې بیا ځه څه وته وي د مور د نیا نیا اور پسې په بار باندې ځه بس د ټول د کوم زکات مان نشو ورکولي دغه رنګي فروع علم نشو ورکولي زویله وسیله کړه وسیله پر وسیله تر وسیله په کته پسې ځه دی نه نشو ورکولي صدقات واجبه دی نه نشو ورکولي دغه رنګي سید له زکات نشو ورکولي زکات نه بلکې صدقات واجبه چې څومره دي هغه زکات دي هغه چې کوم صدقه فطر د سرسایه چې ته مونږ وایو دغه رنګي د زهار کې کفاره د کفاره چې کوم مالونه خلق ورکي نو دا صدقات واجبه دي نو دا نه مور پلار په بر باندې دی لور کول شي اصول او فروع وته وي یعنی پلار د شو نیکه د شو ور نیکه د شو په بر باندې ځه مور د شو د مور د شو په بر باندې ځه زوی د شو نوسې د شو کړوسې د شو د دی نشي ورکولي او دغه رنګ سید له نشي ورکولي چاله سید له او دغه رنګ مالدار له نشي ورکولي صاحب نصاب له نشي ورکولي کوم سړی په خپل زکات ورګي او د صاحب نصاب وي زکات مستحق نوي نو دلته نه د زهار چې کوم د کفاره ورکول شي نو ول صدقه فطر ورکول شي نو ورل چې کوم د زکات ورکول شي. بعضی خلک سوال کوي چې سید چې دی سیدو نو دی چې غریب دی او د لوګي مړکیږي مثال په تور یا د ډیر ضرورت دی نو بیا ولې نشو ورکول دې جواب دادی چې الله پاک ستا په مال کې صرف 30 روپے پرس کړي ده کنه چې کال پتیر شي نو د یو کم 30 تعالی پریخي د دین ولا ورکه ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تحل لمحمد صلی الله علیه وسلم ولا لآل محمد چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پر زکات او دغه رنګ صدقات واجبات دا جایز نه دي حلال ولې د نبی علیه السلام د پاره او د نبی علیه السلام د اولاد د پاره چې کوم دا جایز نه دي ځکه دا زکات ته ټول مال خیر دی نو خیر سیدانو نه دي ورکول پکار دغه رنګ بعضی غلطی مو خلک دا کو اکثر خلک نظر اومني منخت اکثر دا زنانه ډیری کوي کو زما دا کار او شنو زبر دیک پخوم کو زما دا کار او شنو زبر سنډال الوم نو چې هغه کاری او شنو په د باندې بیا منخت دا نظر پوره کول واجب شو نو دی
دیګ چې کوم دی پوخ کی نو چې دیګ پوخ کی نو مسله دا ده چې دغه روجونه منښتو د روجونه نه دا کور والا په خپل خوري شي چې منښت کړي دا د اصول او فروع ته نشي خوړي یعنی د پلار د نیکو په بره بسیزه د زوی د نوسې په کته بسې راځه دا نشي خوړلي دغه رنګ مالداران دي نشي خوړلي دا حرام خوري کوم مالداران خوري ځکه د نظر مال دا به هغه چاله ورکړي چې کم سړی د زکات مستحق دي او دغه رنګ سیدان دي نشي خوړلي نو بعضی خلک دیګ پوخ کړي چې دیګ پوخ کړي بیا به خامخ خپلوان ګیله کې بیا بوله لګي دا غي بهترین مصرف دا دی او طریقې دا چې دغه پیسې راواله مدرسه کې ورک نو مدرسه کې علماء تو چې دا د نظر او دا واجب مال دی نو غي طریقه ورو به په خصوصي طریقه سره به ولګي نو کوته دیګ پوخ کې یا سنډا لال کې نو کوته چاله نو ورکه نو خلک درنه ګیره کې مجبور بیا مجبور نه چې کوم دی ورکه نو دا دی غلطه کې مون خلک اکثر خلک مبتلا دي نو د نظر د زهار کفاره شو د نظر چې کوم دی مال شو خوراک شو دغه رنګ چې کوم دی صدقه فطر شو سرسایه شو دا به هغه څوک چې څوک د زکات مستحقین ارسو کې نشي خوړي مور پلار لم نشي ورکولي دغه رنګ زامنون وسو سیدانو او مالدار خلک د نشي خوړي يسالونك دوی تپوس کوي د تانه ماذا ينفقون چې سسیز خرج چې ماذا چې سسیز ينفقون دوی خرج کی قل او وت اپک حبیبا ما انفقتم سچ تاسو خرج کوي من خیر د مالنا فللوالدین د والدینو د پاره خو نفلخه صدقه نو والدینو باندې صدقه ټولو نه بهترینه ده بیا والاقربین رشتہ داران بیا ډیر زیات مستحق دي د صدقې والیتام او بیا یتیمانان والمساکین او مسکینان وابن السبیل او مسافر د دې حق دي وما تفعلوا او حاج تاسو کوي من خیر د نیکینا فإن الله بشک الله تعالی به په هغه باندې علیم پوه دی الله درته په دې کې کېد اون لګو چې څومره خرج کوي او څه خبر څه چې تاسو خرج کوي او څومره چې خرج کوي نو په دې ټولو باندې الله پاک خبر دی او پوه دی چې ډیر مالی سره جوړ خرج کا چې لګ مالی سره جوړ خرج کا دویم حکم کتبه پرس کړل شوی دی علیکم پتاسو باندې القتال الجهاد د جهاد د فرضیت حکم دی په دې کې کتبه پرس کړل شوی دی علیکم پتاسو باندې القتال قتال یعنی جهاد وهو كره لكم او هغه ناخوخه غنی تاسو وهو كره لكم او هغه ګران غنی تاسو وهو كره لكم او هغه ګران دي تاسو د پاره یعنی تاسو ته ګران ښکاری دا جهاد وعسى او ممکنه ده ان تکرهو دا چې تاسو ګران غنی شی ان یوسیز وهو خیر لكم او هغه تاسو د پاره بهتر وي یوسیز تاسو ګران غنی او یوسیز تاسو ناخوخه غنی هغه تاسو د پاره بهتر وي غوړ وي تاسو د پاره وعسى او ممکنه ده ان تحبوا چې تاسو محبوب غنی شی ان یوسیز ان تحبوا تاسو خوخوي تاسو محبوب غنی شی ان یوسیز وهو شر لكم هغه تاسو د پاره بد وي ان تاسو ډیر کرته چې کوم دی یوسیز خغنی او هغه تاسو د پاره شر پروت وي بد تاسو د پاره او تاسو یوسیز چې کوم دی ډیر کرته خغنی هغه تاسو د پاره بد وي او تاسو یوسیز بد غنی هغه چې کوم دی تاسو د پاره خو ځکه چې د الله په لار کې jihad د دې ډیر لوی فضایل راغلي بلکې دا په بعضي صورتونو کې فرض کفایه دی او په بعضي صورتونو کې فرض عین دی فرض کفایه په هغه صورت کې چې ستا په ملک باندې حمله نه وي شوې نو په نور ملکونو کې پکار ده چې یو ډله دا جهاد کینو د ټول مسلمانانو غاړه خلاصه ده او کو یو ډله چې کوم دی موجود نه وي په جهاد کې جهاد نه کوي نو بیا د ټول مسلمانانو چې کوم دی غاړه نیولې ده الله به دې تپوس کوي څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه جهاد دا به تر ورځې قیامت پورې جاری وي نو په دې صورت کې فرض کفایه ده خو په ملک باندې حمله شو مثال خدای دې نه کې بیا دې نه کې په پاکستان باندې حمله وشوله نو بیا د پاکستان په ټول مسلمانانو باندې کوم چې عاقلان بالغان دي په دې باندې بیا جهاد فرض عین دي خامخا بیا دې کوم دي جهاد کوي نو بعض صورتونو کې جهاد دا فرض کفایه دي او بعض صورتونو کې دا فرض عین دي او جهاد کې ډېر لوی ثوابونه د شهادت راغلي دي بلکې حدیث کې راځي چې دا شهید به بار چې کوم دی ارزو کې چې بار قتل کېدل او بار چې کوم دی ژوند کېدل بار قتل کېدل بار ژوند کېدل نو ډېر لوی فضایل د جهاد راغلي دي الله ذکر فرمایي یو سیس تاسو په ظاهر کې خدای کې تکلیف کاری خدای ګدن الله ډېر لوی ثوابونه اخري تاسو لپاره ډېر بهتر دي او یو سیس تاسو ډېر بهتر ښکاری ان د جهاد نه ځان ساتل خدای کې د جهاد نه ځان ساتلو د په صورت کې تاسو ته نقصان دي تاسو لپاره بد حالت دي کفار به در باندې بیا راځي مسلمانانو جهاد پرې خو ارزه کې مسلمانان والی کیږي دې کې الله دا حکم بیانې کتبه فرض کړل شوی دی علیکم پتاسو باندې القتال الجهاد وهو كره لكم او هغه بد غنی تاسو وهو كره لكم او هغه ګران غنی تاسو هغه ګران دي تاسو د پاره
وعسى او ممکن ده ان تکرهو دا چې تاسو ګران غنئ شیئا یو سیز وهو خیر لکم هغه ستاسو دپاره غوره وي وهو خیر لکم هغه غوره وي ستاسو دپاره لکم ستاسو دپاره وعسى او ممکن ده ان تحبوا تاسو خوښوئ شیئا یو سیز وهو هغه شر لکم بد وي ستاسو دپاره والله الله تعالی يعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ الله به پوهیږي چې کوم څه تاسو دپاره غوره دی اگر کو تاسو ته چې کوم دی هغه ناخوښ او بد ښکاري او الله په دې هم پوهیږي چې اوس تاسو دپاره بد دی اگر کو هغه تاسو ته ناخوښه کړي نو جهاد پرېښودل دا تاسو ته په حقیقت کې آسان څیز ښکاري او تاسو یې خوښوئ خو دا ستاسو دپاره بد دی جهاد پرېښودل او جهاد کول تاسو ته په ظاهره باندې ګران څیز ښکاري ځکه چې انسان پکې تکلیفونه اوچتوي نو دا تاسو ته چې کوم دی جهاد په ظاهره کې ګران ښکاري خو دا ستاسو دپاره ډېر بهتره دی یسألونک دوی تپوس کوي لتانه ای پاک حبیبه ماذا ينفقون چې څه خرج کړي دوی قل اوایه ورته ای پاک حبیبه ما انفقتم څه چې تاسو خرج کوئ من خیر د مالنا فللوالدین د والدینو دپاره والاقربین او د رشتہ دارانو دپاره والیتامى او د یتیمانانو دپاره والمساکین او د مسکینانو دپاره وابن السبیل او د مسافرو دپاره ان د مسافرو حق دی وما تفعلوا او تاسو وما او هغه تفعلوا چې تاسو کوئ من خیر د څه نیکۍ نه نو فإن الله بېشک الله تعالی به په هغې باندې علیم پوهه دی کتبه فرض کړل شوي دي علیکم په تاسو باندې فرض کړل شوي دي علیکم په تاسو باندې القتال جهاد وهو کرح لکم او هغه ګران دی تاسو دپاره وهو او هغه کرح ګران دی لکم تاسو دپاره وعسى او ممکنه ده ان تکرهو دا چې تاسو ان تکرهو دا چې تاسو ګران ګڼئ شیئا یو څیز وهو او هغه خیر لکم غوره وي تاسو دپاره وعسى او ممکنه ده ان تحبوا چې تاسو خوښوئ شیئا یو څیز وهو هغه شر لکم بد وي تاسو دپاره والله الله تعالی یعلم پوهه دی وانتم لا یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ یسألونک دوی تپوس کی دتا نه پاک حبیبا ماذا ينفقون چې څه څیز خرج کی دوی قل اوایه ورته ای پاک حبیبا ما انفقتم څه چې تاسو خرج کوئ من خیر د مالنا فللوالدین د والدینو دپاره والاقربین او د رشتہ دارانو دپاره والیتامى او د یتیمانانو دپاره والمساکین او د مسکینانو دپاره وابن السبیل او د مسافرو دپاره وما تفعلوا او هغه چې تاسو یې کوئ من خیر د څه نیکۍ نه فإن الله بېشک الله تعالی به په هغې باندې علیم پوهه دی کتبه فرض کړل شوي دي علیکم په تاسو باندې القتال جهاد وهو او هغه کرح ګران ګڼئ لکم تاسو دپاره تاسو وهو او هغه کرح ګران دی لکم تاسو دپاره یا ګران ګڼئ تاسو وعسى او ممکنه ده ان تکرهو دا چې تاسو ګران ګڼئ شیئا یو څیز وهو هغه خیر غوره وي لکم تاسو دپاره وعسى او ممکنه ده ان تحبوا دا چې تاسو محبوب ګڼئ خوښوئ شیئا یو څیز وهو هغه شر لکم بد وي تاسو دپاره والله الله تعالی یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الہ العالمین زموږ دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي الله خالص تخپل رضا وګرځي الله موږ ټول ته د قرآن فهم د قرآن پوهه راکړي موږ ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین ته زموږ نه راضي شي هغې پورې موږ نه مرګ مه راوژ تر څو ته زموږ نه راضي شوی نه الله چې کله راضي شي بیا رانه خفه مه شي الہ العالمین ټولو مسلمانانو دپاره حامي او ناصر شي الہ العالمین څومره مسلمانان دي الہ العالمین د کفارو د لاس او د تکلیفونه رسي الہ العالمین د کفارو د پنج نه خلاص کا کفار الله د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې وه الله اسلام غالب کا کفر مغلوب کا مسلمانان غالب کا کافران مغلوب کا الله خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کا په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه چالو کلا اله الا الله محمد